نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. برباد دي شي دوان لا سنا د ابو لهب او برباد شو هلاك شو فکر رانه دنا بے پروانه کو دنا مال دنا هغه چې د کسب کړیو مال او دولت او الواد زرد داخل بشانه ورته لمبو والده او خلد دا چراوړون کې د خشاک د چغل خوره ده چې د هغې په مرۍ کې او د هغې په مزین مرۍ کې به رسۍ وي د مونجو د کجورو د پوستکو. دې ته سورت لهب وایي. دا داسې یو انسان په باره کې دا سورت نازل دی چې هغه انسان د نبی علیہ السلام دشمن نو. هغه انسان چې کله نبی علیہ السلام خدا شو نو اولنې عید میلاد النبی چورته وي هغه ابو لهب منو کړل. اوس خدا زموږ د دې زمانې د عید میلاد النبی والا چې دی هغه د جلوسونو چوباسي او داش شنو سراو سسه پټکی بسر کړي. نو دا عید میلاد النبی والا تکړه دي خدا د بل خوراک ته تکړه دي. د خېټې نه چې ګماده نو دریاب جوړ کړي خو پر دې خیرات ته پکار دی چې په خپل خیرات کوله نو خپل نه کوي اتانی ځخپل نه لري. نو د نبی علیہ السلام په پیدایش باندې کوم انسان چې هغه د نبی رسول الله په پیدایش باندې دومره خوشاله چې دا غیر خوشالي څخه انداز نو دا غنم عبد العزى ابو لهب د نبی علیہ السلام خپل تر دی دغه عبد المطلب سے خوري خزي وی کنه. نو ابو طالب سے او ابو لهب د نبی علیہ السلام خپل ترونه دي د پلار خپل ورونه دي عینی. ابو لهب نبی علیہ السلام یو وینځوا د ابو لهب سبیہ رضی الله تعالی عنها چې دا دغه ام ولدوا نبی علیہ السلام له هم شودور کړی دي رضای مور مو بیا او حمزه رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام هم زوله او ناغیلم شودور کړی دي هغه هم سو هغه رضای زو دا غیم مور دغه وجه چې کله د حمزه رضی الله تعالی عنہ لور واغه علی رضی الله عنہ فرمایي چې یا رسول الله تعالی دې سره نکاح ودی نه کې ناغه ورته تاسو سما خپل خويندیو تروړیانه راوړاندې کوي دا ما خور ده او رمې ده ته ما د ورې سره نکاح کوي څنګه دا زماري ځای رور دې تر خو مې ده او ځای رور مې ده. نو سبیہ رضی الله تعالی عنها د ابو لهب وینځوا خوشخبری ورکړه ورته ویلا ابو لهب ته خوشخبری ورکړه د نبی علیہ السلام چې ستاوراره پیدا شو لکه د نبی علیہ السلام پلار په دغه وخت کې وفات شو یا هفته شودا یا 15 تاریخ کې د قطعا څوک حکم نشي لګول چې دومره دي. علامہ ابن قیم رحم الله فرمای او سیرت رحمت للعالمین چیرې د 2 میاشتو او د 15 ورځې په منځ کې ټیم دی چې د شپږ میاشتې ونه وایي ورته د يهودو تخریب ته په کتابونو کې ورننه کړه ده
شپږ میاشتې مخکې نه و، د 2 میاشتو د 15 ورځو په منځ کې چې دی نو د هغه والد وفات شوی دی، د هغې نه پس نبي علیه السلام پیدا شوی دی. نو د پیدایش او د وفات په ټایم کې دغه میاشت نیمه وه. او کشر ورټول عبدالله صاحب نو چې کله ابولهب ته پته ولګېدله او هغې ته خوشخبري وینځي ورکړه، نو هغې ورته ویله چې ته ما ازاده کړې په دې خوشخبرۍ کې، نن ته ازاده شوې. او رامنډې کړې ورغې په هغې کې واغېستو ښکلی. عبدالمطلب صاحب رامنډې کړې، ابو طالب صاحب رامنډې کړې. د نبي علیه السلام سره څومره زیاته مینه وه صحه دی نو چې د نبي علیه السلام سره مینه نه وه نو د نبي علیه السلام دوه لوڼه ام کلثوم او رقیه رضی الله تعالی عنهما دا دواړه خپلو زامنو له عتبه او عتیبه له ولې اخېستې. خپلو دو زامنو عتبه او عتیبه له د نبی علیه السلام دوه لوڼه ام کلثوم رضی الله تعالی عنها او رقیه رضی الله تعالی عنها دا دواړه اخېستلې دي، ځکه زینب رضی الله عنها یې خو ابو العاص له ورکړې وه او فاطمه رضی الله عنها علي رضی الله عنه ته ورکړې وه. دا دوه لوڼې ورم واخېستلې، دا یې ورسره مینه وه، هغه مینه موجوده وه. ټوله دنیا داسې ده، بس خو چې کله دې ویله چې وروره ته په ناحق یې، بس ځان یې دښمني پیدا کړه. چې کله دې ورته ویل ته په ناحق یې، هغه مشهوره قصه ده که نه، چې ښځې یو سړی او له مخې له ورغلی او ورته ویل چې خلک وایي ته ډېر غلط سړی یې، نو هغه ورته ویلی چې زه حق بیانوم ځکه غلط سړی یم، حق ویم، حق بیانوم، حق لیکم. نو هغې ورته په جواب کې عجیبه خبره ده، ته به حق بیانې او خلک ستا مخالفت کوي، ته د به غلط سړی وایي. نو اول که تا ته مې اوس وویله که نه نو ته به هم دغه شانتي یې. وایي څنګه؟ وایي ته پردۍ ښځې زما څه نه مې خورې، نه مې ترورې، نه مې خوړځې، نه مې ورېرې، نه مې ښځې، نه مې نیایې، نه مې مورې، نه مې نوڅۍ کړوسۍ، نه سره زما سره رشته شته، ته به دې خپل لاره سیده ولې نه ځې، ستا زما سره څه کار دی؟ نو هغې ورته ویلې یار رشاد د ښه سړی دی. وینې خبره همدا ده چې کله چې د ښه سړیتوب خبره چاته وکړه نو ته بیا ښه سړی دی. چې د ښه سړیتوب خبره دې ورته وکړه ته ښه سړی نه یې. نن هم چې کله ته ښه سړیتوب خبره چاته وکړې بس ماما خپه، کاکا خپه، ورور خپه، تره خپه، وراره خپه، دوست خپه، نږدې خپه، لرې خپه. یاد ساتئ د امام شافعي رحمه الله قول یاد ساتئ. امام قرطبي رحمه الله نقل کوي چې امام شافعي فرمایي ټوله دنیا دې خپه شي خو په دې سوچ کوه چې الله خپه نه شي. ټوله دنیا دې خپه شي خو په دې سوچ کوه چې الله خپه نه شي. ټوله دنیا خوشحاله شوه خو چې الله درنه خپه شو نو ته غرق کې. او نن سبا خو ټول هر څه فیصلې ټولې د ښځو دي که نه. اذا اسد الامر الى غیر اهلي فانتظر الساعه لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة. دا څومره سړي د دې زمانې چې دي دا بوډاګان شامل دا لږ ترخه خو دا ینګه طبقه چې ده دا ینګه طبقه دا ټولې ښځې دي، ښځې خاوندان دي چې هغه ورته وایي کښېنه دوی کښېني، چاهې پاسه دوی پاسې، د مور څه خبرې مه کوئ نه به کوم، د پلار څه مه کوئ نه به کوم، د ورندار سره چې نو مه کوئ نه به کوم، ورېرې څه مه کوئ نه د خور سره د ورور، بس دا ټوله ښځې ورته وایي. دا د دې زمانې ښځې ځکه نبي علیه السلام وفرمایل چې جهنم د دوی نه ډک دی. دا جهنم د دوی نه ولې ډک دی؟ ځکه چې دي جهنمیانې ښایسته روغ موټ کور یې دې ښځو وران کړو، روغ موټ وروري یې دوی ورانه کړله، روغ موټ ماحول یې دوی وران کړی، روغ موټ انسان یې دوی په الزام لګولی، پروپیګنډې دوی کوي، الزامات دوی لګوي، دروغ دوی وایي، غیبت دوی کوي، چغلي دوی کوي، ورانې دوی کوي، کوړې دوی کوي، تعویذونه دوی کوي، بل کار یې نشته دی. په خاوندانو تعویذونه کوي. پخوانه خو دا خبرې وې دا ما اورېدلې وې چې په خاوند باندې تعویذ کوي دې تابع شي، لیکن دا خبره مې پکې چېرته هم نه وه اورېدلې چې ښځه په خاوند د دې لپاره تعویذ کوي چې دې غرق شي، دې مړ شي، سته ختم شي. دا ما نه وه اورېدلې، دا مې اوس واورېده. دا خپلې پیسې لږې پټې پټې ساتي، غوټه غلا ورکوي. دا ښځې د نه پیسې پټۍ غلیم دي
او دغه پیسې چې کوم دی نو بیا ستا خلاف چې کوم دی لګوي ستا خلاف. نن سبا داسې ماحول دی نو چې کله دې ویلې چې لکه وروره ته په غلطه یې نو بس ورور دشمن شو. هلکه ته په غلطه یې دې دشمن شو، ته په غلطه یې دې دشمن شو، په غلطه یې دې دشمن شو. عجیبه خبره خو یې دي. نو هغه د امام شافعي رحم الله قول هغه یاد ساتئ، زما خو پې عمل دی او تاسو پې عمل وکړئ چې سل انسانان دې خفه شي خو یو الله دې خوشحاله شي، او چې سل انسانان دې خوشحاله کړه او یو الله دې خفه کړو نو ته ته غرق شوې، ته خفه شوې، ته پوهېږې نه. نن تاسو د عمر فاروق رضی الله عنه صفت ولیکئ. حال لري په هغه زمانه کې داغه په خلافت کې چا داغه صفت نه کوو. منافقانو پروپاګاندا کوله، يهوديانو پروپاګاندا کوله، چا پسې سویلا چا پسې سویلا، لیکن نن ته صفت ولیکئ. نه ته صفت ځکه کې چې تا ته پته را چې هغه حق بیان کړی دی، هغه حق ویلی دی، حق فیصله کړې ده. انسان یې خفه کړی دی خو الله یې نه دی خفه کړی، ځان یې خفه کړی دی خو الله یې نه دی خفه کړی. او په تېر شوي زمانو کې چې کوم خلکو الله خفه کړی دی نن ته په هغه باندې لعنت وی، په یزید باندې لعنت وی. ولې پې وی؟ الله یې خفه کړی، رسول یې خفه کړی. نن ته د هغه نوم چې اخلې نو خوږ یې نه شي اخیستی، لیکن نن چې د عمر فاروق نوم اخلې نو د هغه سره ته الفاروق وی رضی الله عنه، د ابوبکر سره صدیق رضی الله عنه وی. ولې ورته وی؟ هغوی الله نه و خفه کړی. نو دا یاد ساتئ دا سړی دی، د ده نوم دی ابو لهب عبد العزا. دی د نبي علیه السلام ډېر خوږ تره دی. د نبی علیہ السلام عمر چې 40 کالو پورې ورسېدلو نو دی د هغه محبوب ترین تره و. د ده په باره کې نقل کوي سهیلي و چې کله به دی نبی علیہ السلام نه ورغلی نو د به روټۍ نه شروع کولو نو زامنو به سره همیشه لانجه وه چې دا ته د یو وراره چې کومه دی موږ ټول راغلي یو ناست یو، یو وراره په انتظار یې، وراره لاندې وراره لاندې ورلانه دسي و دسي. هغه ورته ویله تاسو ټول چې راجمع شئ د هغه شین نوک ته نشي رسېدی، او والله چې هغه نه راغلی که نه یوه نوڼۍ به هم څوک نه کوي. او چې کله به هغه راغی نبي علیه السلام نو تاسو ته دا پته ده په دنیا کې دا خپل صادر نه دی، خپل صادر زما دا رومیال دی، زه دا چاته نه ږدم. خو چې زه چاته د صادر کېدم د خپل رومیال کېدم چې ته په دې باندې کېنه نه به یا زما استاد یا به مې شیخ یا به مې پلار یا به مې تره یا مامای یا به حد درجې یو عزتمند انسان یو ډېر نیک صالح به یو ډېر غټ عالم به یو ډېر ښه هوښیار او ډېر ښه انسان به زه د خپل صادر ږدم که نه زه خپل صادر چاته نه ږدم. څو خو دې ځان مړ کړې ما ته چې راکړه زه پې کېنم نه یې ورکوم، ته یې ولې ورکړې؟ خپل صادر چې څوک چاته ږدي نو دا انسان ډېر اوچت انسان یې، دا د ده په نظر کې د ده په سوچ کې د په فکر کې بې اختیاره وله ورکړي چې دې ته کښېنئ. ابو لهب خپل صادر خپل زامنو ته نه یې ښودو، ابو طالب صاحب ته هم نه یې ښودو، مشر ورور ابو طالب صاحب هم صادر نه خورو. خو چې نبي علیه السلام به راغی نو زر به خپل صادر راواخېست ورانه دې ته کښېنه، هغو ته نه کښېناستو، په زور به پې کښېنو دې ته کښېنه. دا دغه قدر و دغه عزت و دغه احترام و 40 کالو پورې. او 40 سال نه بعد چې مینم لاړه محبتم لاړه هر څه لاړه، هر څه بدل شي. بس چې کله به د معاشرې کې د معاشرې د خبرې کوي سړی کله غریب شي که نه نو هغه بس هر څوک ورته بدل شي، او چې کله مالدار شي که نه بیا د هر څوک بدل شي. ټول مثال سیماب دی، پاری دی، پاری هغه نور پرست دی. بس هر انسان نور پرست و سیماب دی، بس بدلیږي، یو دم بدلیږي، یو دم بدلیږي. خو چې کله ورته لږ مالدار شو بس هر یو سړي ته توجه وي، پلان کې راغی جي راځه دلته کښېنه او داسې چل دی هغه چل دی. او چې کله غریب شي ورته څوک ګیا نه اچوي. دغه حال دی، دغه حال چې کومه دی نو دا د دې عقیدې دی، د توحید دی، د حق دی. چې ابو لهب پې مین دی او د هغې هغه مرداره ښځه ام جمیل عورا هغه پې مینه ده.
د مکی هر کس مشرک کافر ابو جهل عتبہ شیبہ ولید بلکې د ولید مبارکی خو تاریخ نقل کوي د ولید مبارکی سیرت علامہ سہیلی روض الانف کې نقل کوي چې ولید یو ځل روټۍ کړي او چې کله د بهر تجارتی معاملاتو نه راغلي روټۍ کړي دا او روټۍ شوی د نبی علیہ السلام چرته لري تله پته نه لګي چرته تله ټول مشران د حجاز زعما سرداران نغلي دی ناشتي خو څه ډوړی افتتاح نه کیږي یو چې اورته چې محمد صلی الله علیه وسلم الک نه راغله او تر څو پر چاره نه راغله او هغه دینه د سر نه اوچت کړه او هغه تی نونه یو نه کړي چې پلارم شروع نشي کولای کې نه او ولید خو ضرور سره مالدار کروڑپتیو خلق دومره وږي شو چې حد ته ورسېدله او ورته چې ابو ریحان هغه اسم کونیا ابو ریحان هغه ځان ته رازق وایو وای زه د عربو رازق یم ریحان چې کومه یو ترجمه د رزق ده به اعلی ربکما تکذبان په سورۃ الرحمن کې راځي نو اجي ریحان ترجمه عبد الله ابن عباس پر رزق څخه کړل نو هغه ځان ته سویل چې زه سما زه ابو ریحان یم ابو ریحان معنی زه د عرب رازق یم کله ما ډوډۍ نه وکنه ولګي نه بمړ شي مالدارو اوس ابو ریحان مخه ته چا خبره کوله چې ابو ریحان مونږ ډېر وږي شو حالات ډېر خراب شو صاحب شو مازیګر شو نشته دا ورته ویل چې شپه تیر شي کنه نو خوراک نشي کېږي کاته نبی عليه السلام راغی پیغمبري وته نو ملاو شوی چې نبی عليه السلام راغی بس هغه چې کله یو نو نه وکړ نو بس شروع شو خلکو خوراک شروع کو اوس وګورئ کنه اقولیدو مینه ور سره کوله خلک کوي کنه سوچ چا سره مینه کوي دا بخسړی دا ټیک خبره ده څوک چا سره مینه کوي دا بخسړی خو لکن کله کله بیا چې کله هغه حق بیان کی نو بیا کاته خراب دی ځکه سفیان ثوری رحم الله هغه فرمای امام غزالی په خپل کتاب کې احیاء العلوم دی دا کتاب احیاء العلوم نو پاولنی جلد کې درې اجزا دي نو په جزء اول کې په 134 صفحه باندې هغه څو جملې د سفیان ثوری نقل کړې دي یو جمله پکې دا ده چې دا مال لغه سره مالدار او حلال مال ورسره چا ورته مال له سراول چاو دا مال نه مشکات کې دا جمله دا غیدا چې کدا دنانیر را سره نه لولا حاجت دنانیر لتمندنی بنو عباس کدا روپے شپې را سره نه کنه بنو عباس باندې د فوج رومیال جوړ کړل د فوج رومیال او استغنا خو ډېر اوچت شه دویمه جمله دا نه دا ته پوس هغه کړه ده او ورته ویل دي چې کله یو سړی کلی تلاړ یو کلی ته نو په کلی کې د کلی ټول خلقو د یو عالم صفت کول او ته پوه شي چې دین خرڅ کړي د دنیا یې غوښتي ده د ها سره حامل او کړه ده او که پرس کا تلاړ او خلقو دا غیبت کوي تا وکړه چې لکه د کې حسن نشته د غیبت ته پوه شي دا واقعي حق پرست ده د حق بیان کړل دي دوی څومره حق پرست خلکو اخر چا پرېخ نه دي حق پرست امام بخاری نه ده پرېخه حق پرست چې کوم شیخ الاسلام ابن تیمیه نه ده پرېخه حق پرست امام ابو حنیفه نه ده پرېخه حق پرست امام مالک نه ده پرېخه امام احمد ابن حنبل نه ده پرېخه نور امامان سید قطب نه ده پرېخه حسن البنا شهید نه ده پرېخه څومره حق پرست واسیر مالټا اچھا نه دي پرېخه حکومت هم خلاف عوام هم خلاف ولی ځکه چې هغه د مزاج خلاف خبرې کوي قرآن او حدیث همیشه د خواهش خلاف خبرې کوي د انسان د نفس اماره بالسوء خلاف خبرې کوي د انسان د شیطان خلاف خبرې کوي د انسان د خواهش خلاف خبرې کوي نو څوک چې چا د خواهش خلاف خبرې کوي هغه دغه دوسی کې دشمن دی هغه ته دشمن وي حالدار په حقیقت کې دوست دغه دی عقب لهب نبی علیہ السلام 40 سال بعد سویلا وانذر عشیرتک الاقربین قرآن ورته وی چې لاړشه د خپل خپلوانو ته د عرب قریش ته د هاشم خاندان عبدالمناف خاندان دې ته چې کوم اعلان وکړ توحید نبی علیہ السلام
اعلان ورته وکړو مختصر خبره اعلان ورته وکړو او د اعلان خبره دا و چې ورته ویل اولته خپل تصدیق مو مختلو چې ما څنګه ژوند دي څنګه می تیر کړه به تاسو دي ناغه ورته ویل چې استغفرون کې امین او صادق دروغ می چرته ویلي دی نه ما جربنا عليك كذبا مونږ په تابانه دروغ تجربه هم نه کړې دومره صادقه زما خبره منه ویل چاو وزارت یو جمله یو کلمه ویم دا وای پاره واجب حکومتي دغه تاسو ته ابو لهب کې یو نه سل کلمې به خو وایو ولدا وای قولوا لا اله الا الله تفلحون وای چې خواهش نه منم هیڅ انسان نه منم هیڅ مزاج نه منم هیڅ معاشره نه منم هیڅ ګټه ګټه نه منم یو الله منم زدا وای او هغه شی هغه انسان چې رسول الله په خوشحالي کې د پیدایش خپل وینځه آزاد ولا خپل صادره ورته خودو د خوراک افتتاح دا غنه کوله چې هغه به حاضر شوی نو کې ناستو بنا هغه تر او هغه ترونه د مشرکان او هغه سرداران هغه ټول سره د جنا کانی رواغستل ورته وي تبل لك لهذا جماعت تاسو دې لپاره راجمه کړیو نعوذ بالله هلاک نو قران په دې سورۃ نازل کو پاغه بسي خدای نبی علیہ السلام ته دا خبره پوری کوله په دې لا اله الا الله ولا وینه منو لا اله الا الله منو خو لیکن لا اله الا الله چې کوم حقيقي معنی واغې نه منله لا اله الا الله کې حقيقي معنی دار چې تاسو څومره خواهشات دي نه دي مقابله وکړي دا به غرزه دا برزرنه وباسي لا اله د زړه خواهشات د دماغونو خواهشات سوچونه فکرونه انسانان پیریان دیوان لیډران منبران مزارونه قبرونه دا ټول وباسا الا الله یو الله اول سره چې کوټه پاکه کیدن نه جالیکی مالکی دی غون لري کی خزری مزری ته لري کی نو بیا خمسدار رنگ کی نو لا اله معنا دا چې هر څه پاک کا هر څه می وایستل نه منم هیڅ نه منم هیڅ څوک نه منم هیڅ خواهش نه منم سمنه الا الله یو الله منم اوس هغه داوی د خواهش خلاف خبره لاړه د خواهش خلاف خبره چلاړه نو بیا خانه بیا نه امینو نه صادقو نه صادرو نه روټي وا او نه چې کومه دي پستی خوږی خبرې وي بلکې بیا سوي کانی او غټي لوټي وشتل او وهل او ټکول او کنزلی او ردی بدی او ساحر او کذاب نعوذ بالله کله وت مجنون وي او کله وت ساحر وي او کله وت کذاب وي او کله اساطیر الاولین قران ته وي او کله یو قصه او کله بل قصه خبر روانه نبی علیہ السلام په خپل ژوندۍ باندې تنګو دیالس کاله ژوندۍ تیر کړی دا چاغه د اوس په نینی چې چللی چا پرې خنه ده بیا زنانم پر پاسه خزلی اورولي لکه دې زمانه زنانه چې کوم غیبت چغلی الزامات او تهمتونه الزامونه پروپاګاندا کوي خزلی شوې کنه بیا ورته په لارو کوسو کې غنی مراجعي تاسو جواب اخو چاته دا نه ویلو کاکا ته کاکا وایو لالا ته لالا وایو ماما ته ماما وایو تر ته تر وایو سردار ته سردار وایو ملک ته ملک وایو نه دي ملکی اغستلی و نه دي سرداری اغستلی و نه دي کاکا توب اغستلی و نه دي ماما توب اغستلی و نه دي وراره توب اغستلی و دا ټول خبرې چې دای خور سره کولې دای سره منلې نه دي کوټه قبضه کړی و نه دي جیدات قبضه کړی و نه دي بل څه شی قبضه کړی و نو سوجه وسه خبره و چې د امین او صادق نه یو فرد یو شخص یو عظیم انسان سلويخ کاله د دې محبوب انسان داغه نه جوړیږي ساحر جوړیږي داغه نه مجنون او دیوانه جوړیږي هغه د خلک بیا کذاب وي نعوذ بالله داغه خبرو ته اساطیر الاولین قصې وي هغه ته متلی وي ځان جوړ کړی شوی دروغ ورته وي دا صرف د دې خواهش خلاف خبره ده قران او حدیث دا د انسانانو د خواهش خلاف خبرې کوي د خواهش موافق نه کوي د معاشري د ګناونو خلاف خبرې کوي د معاشري د غلط انسانانو خلاف خبرې کوي د معاشري د بدمعشانو ظالمانو خلاف خبرې کوي په معاشره کې چې څومره غلط کارونه کوي دغه خلاف خبرې کوي او پاتې شو دا خبره چیرې یو سړی پاسي وساغه زه روزانه راځم دغه یو ځکه میراث وایو سراجی ورته یو کتاب هغه وایي نو شپږم جمعه
مولوی صاحب چې شپږمې جمعې تقریر وکړو ما ورته چې مولوی صاحب تا د موسی علیه السلام قصه شروع کړې ده زه ستا نه دا تپوس کوم چې تا په دې پنځو شپږو جمعو کې ته زموږ استاد محترم یې خو زه ته خبره کوم ستا په دې جمعات کې کوم خلک ناست دي ټول بدعتیان دي دایره اسقاط کوي ویلاو مال قضا عمرې کوي ویلاو کوي مال دوی چې دنو قبرونو ته سجدي کوي مزارون لذي ویلاو زي مال څومره ګناهونه دي کنه ټول کوي اما ټول سود خواره دي ټول سود خواره حرام خواره دي بجلی پټای ټول غلاګانې دي او مال داغینه علاوه د نیمونه زیات چې کنه په پردیس مکه باندې دغه دي دا غاصبین دي غصب یې کړي مال تا چرته بری منبر باندې دا خبره ونه کړې چې لکه پردیس مکه او جیداد او یو لیش مکه او دسیو سود او دا شپږ هفته چې کومه تا په موسی علی السلام باندې تقریر وکړو نو موسی علیہ السلام دا تقریر د دې لپاره دی چې موسی علیہ السلام قصه خلکو ته بیان کړي کنه په دې قصې کې دنیا احکام دي خلکو ته بیان کړي د قران قصې خو قصې نه دي خو احکام دي او د احکام نه ډک دي نو مال د الله د لپاره دي چې وکړي چې د قران اهمیت دي مو وايي خلکو جګړه ما جوړوا حکمت شته دی د قران حکمت د حدیث اهمیت د قران حقانیت په دې باندې شروع کې خلکو په دماغ کې د قران حقانیت کینی او د حدیث اهمیت کینی تر حدیث د اهمیت ته څوک نه خبره د خلکو په ذهن کې مدقه دي چې بس قران او حدیث بس دغه شان په خپل باندې وای نو وړاندې یې څه نشته اصل خبر هم دار چې دغه خبرې کې کنه ځان خبرې دي ولیکن که چرته د څه ورته چې لکه دا کار کوي دا مکه کوي دا خبرې په خلکو بدلېږي هغه ابو لهب دی او دغه خزه ده دا پیغمبر محبوب شخصیات دي خو لیکن هغه پیغمبر امین او صادق نه څه جوړ کو دا نه ساحر جوړ تشبیه خبره باندې چې هغه ورته د خواهش خلاف خبرې کوله خو یاد ساتئ څوک چې د حق پرست د حق گو او د حق د معیار او د حق د مراکز دشمن وي دا انجام بیا ګوري یو د حق په مرکز پسې روان دی ورانه یې کعبه شریفه هغه ته ابرهه وي الله تعالی په مرغان وشتو ریز مریز کو ختمه بل ابرهه چې کوم دین هغه ابو لهب دی هغه د حق پرست چې دین هغه وینا بندول هغه په کانو باندې وشتو الله تعالی چې کوم دین داسې بیماری پیراوسته نه کوي او چې کله مړ شو به د خولم څوک نو خلق زامنو چې کوم دین عیب او عار ورکو چې غرق شي د تاسو پلار دی بوینه د خېجه خوینه حبوشته پیسې ورکړه او پډانګو کې ورځو دا ولي بل طرف ته ابو طالب سره د مشرک دی ام جهنمی دی ام کافر دی لیکن دا هغه مرګ د عزتې مرګ نه کملې روح ته وتلې خدای عزت سره وته کپروتو خره عزت سره پروتو که خخ کړه دی نو خمزدار خخ کړه دی د دوه مې څه وجه د مشرک دی دوه ورونه دی یو مشر دی بلکې شر دی ابو طالب سره د پاول وخت کې جدانو د نبی علیہ السلام په خوش خبری ته شورغله خوشاله شوه دی لیکن هغه خپل وین زره آزاد کړي ابو لهب خپل وین زما آزاد کړي و لیکن د دوه مې کې فرق دار دی یو د حق پرست د حق کو حمایت کړي دی خپل مشرک دی خپل کافر دی لیکن د حق پرست حمایت کړي ابو طالب صاحب الله تعالی چې کوم دی ناغلا د دې حمایت هغه سیله په دنیا کې مخودل ول ورکړه او په آخرت کې په جهنم کې د نور جهنميان سزا کمه لیکن بل طرف ته دا غرور دی د نبی علی السلام خم محبوب ترو خو چې کله د لا اله الا الله نه انکار وکړو او ور سره داغې نه بغاوت وکړو او د حق پرست او د حق گو د یو داعی داغې مخته ورودنګل داغې مخته ورودنګل الله تعالی په دنیا کې ذلیل کو د ذلت مرګ ول ورکو د آخرت هغه ذلت خو په خپل ځای باندې نو تاسو په خپل باندې سوچ وکړئ چې یو مشرک کافر هغه یو حق پرست او د حق گو د قران او د سنت او د قران او د سنت ته پرچار کوونکی د داعی حمایت وکي خبرو سره یا ومني یا ونه مني خو حمایت وکي یو مشرک داغه ته انجام نه چې یو مسلمان وکي نه داغه څومره مرتبه نو یو خبر یاد ساتئ چې کڅ کولای نشي کنه نو مخالفت خو مکوئ کنه
که خبره نشي کولای الزام خو نه کوي کنه په یو حق پرس پسې چې هغه حمایت نشي کولای دا بشان کې یو خيسته د مدح خبره نشي کولای دا صفت نشي کولای نو دا مخالفت کی خبره مکو کنه دا ابو لهب پشان دی بغرق شي تباہ و برباد او ذلیل او رسوا بشي او شو کله خلکو جدا کړی دی هغه ذلیل او رسوا شو د امام بخاری رحم الله چې کوم د بخارا گورنر خالد خالد د علماء سو یا د بدعتیانو په لاس کې راغله او په جال کې راغله او د امام بخاری مخالفت وکړ ورته د کلینه جلاوطن کا نو قصه وګدل جلاوطن یې وګڼه لیکن تاسو ته پته لري چې کمی علما چې ځان ته علما ویلا کوم علماء سو د حق خلاف او د حق پرس خلاف او د حق گو خلاف د قران او د حدیث خلاف الله تعالی په بدترین انجامونو باندې مکړو جیلون تلاړه ذلیل او رسوا شاغه بادشاہ چې کوم دین عوام ونیولو په خره سور کو مخ ولا تور کو حکومت ته واغستو استلې ولې شو لیکن بل طرف تاغه امام بخاری خو بس ملک دو مرخ په خپل ټایم باندې دی اغم لاړو فات شو د نیر د دریای امو په غاړه باندې وفات شو د خرطنګ سره ورسته زما خالد اډانچ مانچا دا سبه ورسته چا بخارا ته وړي نور ابو بخارا کې نه وفات شو نه خښ شو دی په خرطنګ کې وفات شو دی په خرطنګ کې خښ شو دی بخارا نه بهر لیکن چې کله داغه قبر تیار شو هغه به کې خود له خاورې په وړولې نو الله تعالی چې کوم دینو داغه عزت خلق ته په دنیا کې دي څو خودلو څنګه ورته خودلو د قبر نه مشکو خوشبو شروع شو ځکه نبی عليه السلام فرمایي نظر الله امرا الله جل سره تر تازه کتاب العلم ترمذی ابو داود د ابن مسعود رضی الله عنه حدیث ده نظر الله امرا سمع منا شيئا الله دې انسان تر تازه کی زما یو خبره واوري رسول الله فرمایي او بیا یاد کی په حافظها بیا یاد کی فوعاها بیا په خپل ذهن کې مضبوطه کیږي او په اداها کما سمعها څنګه اوریدلې دا په شانتي ادا کی الله تعالی هغه ته قدر ورکو د حدیث خدمت کړو د مشک خوشبوئی چې کومه شروع شو د قبر څو وخت په روانه د سعد بن معاذ رضی الله عنه د قبر هم د مشک خوشبوئی خطا کتاب المناقب کې مخکې ما تاسو ته ویل کتاب المناقب کې علامه بدر الدین عینی هم د غواری یو لسم جل مناقب انصار مناقب سعد بن معاذ رضی الله عنه غالبا 611 نمبر صفحه ده جلد نمبر 11 چې دا هغه قبر نوم د مشکو خوشبوئی خطا دا جزئی فضیلت ده دا جوړي خطا د حدیث حمایت کړو د حدیث پرچار کړو دغه خدمت کړو او چا چې دغه حق پرست د حق مخالفت کړو دغه انجام ته وګوره په دنیا کې ذلیلہ او په آخرت کې ذلیلہ دغه شان بشمار امامان داوی خلق بیزتی کړي داغه وهلي دي ټکولي دي هغه شهیدان کړي دي هغه په قرآن او حدیث باندې خپه کړي دي پریشان کړي دي هغه خلق تعالی د ذلت مرګ ور کړی دی او آلته خو بیا پرې نو یاد ساتئ کله زبان صحیح نشو استعمالول نو چوپ کول پکار دي کله یو حق پرست د هغه خبره منو نه نو مخالفت خو نه پکار کوي یو سړی ټیک خبره کوي ټیک تا غلطه را جو غلطه را غلطه وایا لیکن زمونږ ډېر خوش انجام دی ډېر بد سیرت هم دی بد اخلاق هم دی چې بس همیشه د پاره پاغ انسان په سیږي چې هغه سي هغه حق پرسي او دیم خبره خدا واوري چې بس خبره واورن خبره چې دی واوري دل کنه ما تحقیق کو سیده الزام لګو په بل باندې او بل تر سوا دا د خوش عادت دا بیماری ده اورانی راوستل دا د مسلمان نن سبا کار یو څو د کلی د خلکو کار دی ها د دې خبره چا ویل چې بدغه ساسو بدیا راکو کیو خزو یا چې چرته راوخته وي چا پیره به وکتل مازیګر چې چرته رسول ګیا یا څه جګړه بنو ډیره بخښه شو ډوړې ولا خوا دا ما خام کو نور کو چا جوړي نو چر نو څه جګړه شته نو څه ور لګې درې ها نه په خوانه به یو اوس ټولې دي سړین دی او خزین دی شرکه څه جوړ چاوران نشته چا جګړه نه کړی چا په منځ کې څه پریشانی نشته په چا باندې چا څه خبره نه دی کړی الزام نه لګولې لکه څه جلبو کې دا ټولي دنیا په چا باندې الزام ولګول څه چلو شو او د الله په نظر کې پاک دی هغه پاک دی دنیا سین پاتې راو غرق تازان کو
تبا دي کو الله تعالی دې زمونږ غوږونه زمونږ سترګې زمونږ ژبه زمونږ سوچونه زمونږ فکرونه د حق او د حق پرست په ملګرتیا کې استعمال کړي او که پرست که څه کوو نو الله تعالی دې موږ دغې نه بچ کړي او الله دې موږ معاف کړي څه بیماران دي او څه په جیل کې یو کس دی هغوی درخواست کړی دعا دپاره دعا ورته وکړئ پروردګاره څومره بیماران دي ټول ته شفای کامله عاجله ورکړي او د موږ مشرانو بیماران دي او څه کشران او زنانه او نارینه الہ العالمین که روحاني بیماران دي نو امر شفای کامله ورکړي روغ موټ انسانان ته جوړ کړي او که جسمانی بیماران دي پروردګاره شفای کامله عاجله نصیب کړي او چې په جیلونو کې څومره وروڼه دي مظلومان دي پروردګاره د هغې جیلون نه رازاد کړي د چا نور څه شرعي حاجات ضروريات یې سرته ورسوي قرضدار ته قرضون نجات نصیب کړي پروردګاره د هغې خلکو ملګري کوي چې کوم ستا خوښ دي او په هغې لاره م روانه کړي کومه لاره ستا خوښه ده د حق پرستو ملګري م کړي عقیده م برابر کړي عمل م برابر کړي قبر د عذاب او جهنم د عذاب نه بچ کړي زموږ مشران وبخښي زموږ استادان وبخښي زموږ شیخان وبخښي زموږ مور پلار وبخښي زموږ د دې کلي حفاظت وکړي پروردګاره زموږ د دې وطن حفاظت وکړي د اسلامي دنیا حفاظت وکړي د مدارسو مساجدو مراکزو حفاظت وکړي ته زموږ حافظ و ناصر شي پروردګاره ته موږ معاف کړي اللهم اغفر لحينا وميتنا اللهم ربنا اتنا في